دویمه سپاره څلورم نمبر رکو او سوره بقره شلم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بشک په پیدایش د آسمانونو او د ځمکو کې، واختلاف الليل والنهار، په بدلیدا د شپو او ورځو کې، والفلک التي او کشته هغه تجری چې روانه فی البحر په دریابونو کې، بما پاغس سره ينفع الناس چې خلق له فائدې ورکوي، وما او اغس انزل الله چې الله نازل کړي من السماء الى اسمان نه مما اند ابونا، فاحيا به الارض بعد موتها، پس په دې سره زمکه مړ کې دان آباد را ژوند کړه، وبث فيها من كل دابه، او په دې کې خوار ورګ زول هر قسم چاو پایان، و تصریف الرياح، او تاویدل ګرځیدل د هواګانو، والسحاب المسخر، او هغه چې اورېزې پابند کړل شوی دی بین السماء والارض، په منځ د اسمانونو او د ځمکو کې، لآیات ضرور نښې دي لقوم یعقلون، او قوم لره چې پوهه لري، ومن الناس، او د خلقنا من يتخذ من دون الله اندادا، اغا خلق چې الله نه علاوه شریکان ګرځوي، يحبونهم دوی مینه ورسره کوي، که حب الله، په شان د محبت کولو الله سره، والذین خلق آمنوا چې ایمان والدي، اشد حبا لله، دوی زیات مینه کوي الله سره، ولو يرى الذين ظلموا، او هر کله چې وګوري خلق چې ظالمان دي، اذ يرون العذاب، هر کله چې دوی قتل کوي د عذاب، ان القوه لله جميعا، بشک زور ټول الله لره دی، وان الله بشک الله شدید العذاب، سخت عذاب ولده، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هر کله چې بیزاری اختیار کی هغه پیشواګان د هغو خلقونه چا چې تابعداري کوله، ورأوا العذاب، او دی وګوري عذاب، تقطعت بهم الاسباب، کټ په ګرځېږي پرې بشي دوی په منځ کې تعلق، وقال الذين اتبعوا، وای به هغه خلق چا چې پیروي کوله، لو ان لنا کرک، چېرته مونږ د پاره وګرځېږي مهلت، فنتبرأ منهم، ضرور به هم مونږ له دوی نه بیزاري اختیار کو، کما تبرأوا منا، څنګه چې دوی له مونږ نه بیزاري اختیار کړه، کذالک دکه څرنګه یریهم الله، الله به ښایي دوی ته اعمالهم عملونه د حسرات علیهم، چې دوی به په خپلو عملونو باندې افسوس کوي، وما هم بخارجین من النار، او دی له اور نه راوتونکي نه دي.